السلام علیکم. یوه جینۍ وه چې ډېره زیاته هوښیاره وه. کله چې دغه جینۍ د سکول نه فارغه شي او کالج ته شي، هغې په زندګۍ کې ډېره زیاتې ازادیانې راشي. دومره د خپل هوښیارتوب نه ډکه وي چې دغه خلکان د خپل جال کې ګیروي. کالج په بهانه د خپل کور نه وځي، هلته کې خپل نمبر خلکانو ته ورکوي او بیا هغوی سره په اټولو کې میلاویږي. د هغوی نه پیسې خو هم خوري، خوراکونه خو ترې نه هم کوي. کله چې ترې مطلب پوه شي او بل خلک ورته میلاو شي، عزتمنه د دې هر څه نه مخکې ته زه تا یوه یادګیر وکړم. خو تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما داسې زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. هغه لومړنی خلک بیا پرېږدي. داسې دا ډېره وخته پورې روانه وي. جینۍ ښایست هم وي، ډېره ښایسته هم وي. ډېر ښایسته خلک چې د دې په زړه باندې ډېر ښه ولګي، هغه خپل هوښیارتوب وي. خلک چې کله دا جینۍ سیږي نو د هغه زړه ته پرېوځي. هغه وایي چې زه به واده کوم، خو دې جینۍ سره به کوم. جینۍ هغه خلک سره هوټل ته هم لاړه شي او ښه خوراک یې وکړي. موبایل دپاره ترېنه ایزي لوډ خو هم وکړي، هغه د څه پیسې ترېنه خو هم واخلي. هغه خلک دا د زړه نه خوښوي. خلک وایي چې زه واده کوم، د دې جینۍ سره به کوم. د دې خلک د جینۍ سره ډېر زیات وخت تېر شي، ځکه چې هغې ته دغه شانته یو بل شکار نه وي میلاو شوي. نه مخکې چې دا خلک د دې جینۍ کور ته رشته واستوي، دې جینۍ کور ته بل کس رشته واستوي او د دې جینۍ مور پلار ورته ښه وکړي. لږ وخت بعد د دې جینۍ واده خو هم وشي. چې دې خلک ته پته ولګي نو دا خلک ډېر زیات خفه شي. دې جینۍ سره په موبایل باندې رابطه ساتي. دا جینۍ ورته وایي ما زه تا سره مینه نه لرم، ما ستا استعمال کول او د تا نه مې پیسې خورې. کله چې خلک د دې جینۍ دا ټولې خبرې واوري نو دې خلک ته ډېره زیاته سخته غوسه ورشي. بیا دغه خلک دې جینۍ سره د میلاوېدلو کوشش کوي. شپه دا خلک دغه کور ته لاړو او ورته وویل چې زه بهر ولاړ یم. جینۍ ډېر زیات فکر و، خو دا خلک بیخي منې نه شو. دوی په کور باندې راواوښتو. دغه شپه باندې د دې جینۍ خاوند څه کار پسې بهر تللی و. خلک د دوی کور ته راواوښتو او د دې جینۍ کور ته تلو. دې جینۍ سخر او خواښې دغه خلک ولیدو. هغه خلک یې ګیر کړو او ډېر زیات یې ووهلو. خلک دې ویلې څه ته راغلې او څه غلا دې کوله. خلک ورته بیا ټوله کیسه وکړله. هغې نه پس بیا سخر خواښې هم دغه جینۍ سره بد شول. دغه خلک هم په ټوله محله کې وشرمېدل، ځکه چې دا په کور باندې اوښتی و. جینۍ او خلک به وشرمېدل. عبرت عزتمنو، موږ د دې ویډیو نه دا عبرت اخیستلی شو. ته نه دې پکار چې موږ د جینکو سره په موبایل باندې خبرې وکړو. که ستاسو یوه جینۍ خوښه شي نو خپل مور او پلار ته ووایئ. هغوی به رشته واستوه. هغه د خپل کور یوه حصه سازه کوي. هېڅکله داسې مه کوئ چې هغې سره په موبایل باندې خبرې کوئ. ډېر جینکۍ دغه شانتې خو وي چې هغوی ته بیا د هلکانو استعمال کوي. ډېرې هلکان دغه شانتې خو وي چې هغوی د جینکو استعمال کوي. تاسو دغه شانتې کار بالکل مه کوئ، ځکه چې په دې کې ستاسو او ستاسو کور والا عزت نقصانات دي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما داسې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.